ډېر غټ محنت پروت دی، یو ډېر غټ مشقت پروت دی. دا داسې په اسانه نه دي شوي چې بس موږ رالو او ویډیوز خبر کړو او خلک راغی. د دې شاته 25 کاله د مسافرۍ د ګرانو لارو د تلو محنت پروت دی. هغه محنت چا کړی دی؟ الرحمن الرحیم. زه آصف خان، منیجنګ ډایرکټر وادل اسریا پراپرټیز پېښور افیس نه او د وادل اسریا فیملیز د طرف نه تاسو ټولو راغلو ګران قدر مېلمنو ته په دې ایونټ کې هرکلی وایم او تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو د دې دومره مصروفیاتو نه موږ له یو وخت حصه وباسله او زمونږ دومره په شارټ نوټس باندې تاسو چې کوم دی نو زمونږ دا پروګرام جوین کړ. زه تاسو یو وارې شکریا ادا کوم. الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رفیق الحسن صاحب، جناب آصف صاحب، بار نه راغلي زمونږ ګران مېلمنو او دا زمونږ خپل چې کوم دوستان روړه ناست دي ټولو ته د تنظیم تاجران خیبر پښتونخوا د طرف نه السلام علیکم. د وادل اسري چې دا پروګرام دلته ارینج کړی دی نو پهله خو زه دا ورونو مشرانو کشرانو زموږ دلته څونه ټول راغلي ټول د زړه کوبینا السلام علیکم. رفیق الحسن صاحب او وادل اسریا کوم دا فرم دی نو دې سره زموږ تقریبا کم سے کم یو شپږ میاشتو نه رابطې کېږي. نو زموږ چند ملګري وو ډېر د قدر وړ مېلمنو، دوستانو، علمانو، کشرانو، مشرانو، ټول ستړي مه شئ. ډېر خوشحاله یم که هغه دا پښتانه او که د افغانستان پښتانه دا یو وینه ده، یوه خاوره ده او یو غوښه ده. زه خو فرق نشم کولی پکې، خو که درته ووایم چې رفیق حسن بایي چې کوم په افغانستان کې دا اوس وخت کې کوم یو ترقي ورکړې او هغه. السلام علیکم ورحمت الله. امید لرم چې ټول به ښه او خوشحاله وای. ډېر مشران کشران همزولي د مختلف شعبو سره تعلق لري نن راغلي دي دلته. زما دپاره هم د خوشحالۍ خبره ده او د ریسټورنټ دپاره هم، او دا ټول هر څه ممکن شوي دي د وادل اسریا اونر رفیق حسن د وجې. دا کمپنی بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول زه ټولو مشرانو کشرانو او همزولو ته هرکلی وایم او د یو کسو ډېر شکرګزار یم او مشکور یم چې په دونه شارټ نوټس کې چې تاسو له موږ درکو او د اختر مخه وه هر یو کاروباري ظاهره ده په دې ورځو کې بیزي او تاسو رالی زموږ په دې پروګرام کې شرکت وکړو او د پروګرام له ښکلا ورکړه. زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم. زه به تاسو ته یو دوه خبرې وکړم. مشران رالو او ډېرې ښکلې خبرې وکړلې. څنګه چې اکبر صاحب وویلو چې د وادل اسریا پراپرټي د دې شاته یو محنت دی او د دې شاته یو لګن دی او د هغې نه بعد نن موږ د دې خبرې جوګه شو چې په سوشل میډیا باندې راځو د خپلو پښتنو رهنمایي کوو په انټرنیشنل سطح باندې. زه تاسو ته یو څو خبرې کول غواړم. څه دبره 20 کاله زما په دوبۍ کې وشو او د هغې په بیس باندې د وادل اسریا پراپرټۍ د 4 برانچونه جوړ شوي دي. څومره موږ کوششونه وکړه د کمو خلکو دپاره مو وکړه د خپلو پښتنو دپاره مو وکړه په هغې باندې لږه رڼا تاسو ته اچوم. دا وادل اسرا چې کوم دا پروګرام وکړو او دې کې زما نظر کې چې کوم د پېښور پوره کریم راغلی دی، که انویسټر دی، که انډسټریلسټ دی، که بزنس کمیونټي نه هر یو. نو دا یو دی ډېر ښه ویژن دی چې دی غواړي دا د دې اداره پوره دنیا کې وي او د پښتون نوم باندې وي او پېښور له چې دی رالل نو دا د دې دا ډېره ښه فیصله دی چې هغه وایي خو پېښور خو پېښور دی. بس موږ دا وایو چې موږ دې سره چې څومره منډه کولی شو د پېښور چمبر په لیور د تنظیم تاجران لیول باندې. تا ته خو پته دی چې تنظیم تاجران د کې پی کې ټولو نه لوی تاجر تنظیم دی او کمردانی که دیری که چرسده وي هر ځای کې زموږ تنظیم شته او انشاءالله بیا چې دی راځي نو د دې یو پروګرام موږ چمبر کې به کوو انشاءالله. الله هم خوشحاله که د هر پښتون د هر مشر د هر کشر ډېر شکرګزار یم. زه په خپله میلمه یم په پاکستان کې ځکه چې ټول عمر هم په دوبۍ کې تیر شو
نو دا دغه پښتنو مینه ده چې موږ دلته کې بار بار دی وطن ته راولي او اوس خو موږ یو پخه فیصله کړې ده چې دلته کې متدفتر کولاو کو او ان شاء الله د خپل پښتون قام به کار راځو دی به زموږ په کار راځي موږ به دیو لمټي ورکو دی به موږ لمټي راکې ان شاء الله تعالی زمونږ چې مین کم برانچ دی هغه په دوبۍ کې دی او سعودي عرب کې افغانستان او په خپل پښتونخوا پېښور کې دی دا 4 برانچونه دي موږ اورال انویسټرو لا ایډوایزري ورکو چې د چا څومره بجټ یي هغه ته بیا موږ ګورو چې په پاکستان کې ولا انویسټمنټ وکړو که داسې زر افغانستان خبره وکړم په افغانستان کې چې زموږ کوم افغانان وروڼه دي د هغو بجټ ته ګورو نو د هغې مطابق که هغه میچ کوي د دوبۍ د پراپرټۍ سره مین ټارګیټ زموږ د دوبۍ پراپرټۍ ولې ده د دوبۍ پراپرټي دا ځوانه ده د دې 43 کاله وشو او نور ډیولپمنٹ را روان دي د څه د بره 200 ملکونو خلک دغلته ژوند کوي نو هلته کې ته که په جایداد کې انویسټمنټ وکړې نو ډېره ښه ګټه پکې کولی شي بنسبت د افغانستان او د پاکستان دا دفتر نه دی دا د پښتنو اجره ده هر پښتون دې ته راتلی شي که یو کس په ریل اسټیټ کې کار کول غواړي کار هم کولی شي یو کس انویسټري تاجري هغه خپلې پیسې په یو داسې ځای کې چې هغه کې یو اداره یي او هغه کې د 15 کالو نه خلک کار کوي راشي دغه سره کینی د هغه نه یو ښه اپرچونټي ځان ته اویل کی او واخلي نو موږ په دغه خدمت کې یو ستاسو د چینل په تواسط باندې په ټولو پښتنو باندې غږ کومه که د افغانستاني که د پاکستاني ځکه سوشل میډیا ده دا په ټوله دنیا کې چورلی نو موږ په خدمت کې یو تاسو ته په افغانستان کې په پاکستان کې په دوبۍ کې د موږ سره رابطه وکړئ او ان شاء الله تعالی تاسو چې هغه کمی پیسې او موږ په داسې ځای کې انویسټ کړو چې تاسو ته به ګټه راوړي ان شاء الله زموږ لوکیشن که زه د دوبۍ خبره وکړم زموږ په مین دوبۍ کې افیس دی په کرامه ایریا کې په افغانستان کې په شارناو کې زموږ افیس دی په سعودي عرب کې په حی الپوت شاره خزان کې زموږ افیس دی او په پېښور د ګلونو په ښار کې په رینګ روډ باندې د کبیر سره زموږ افیس دی او د موبایل نمبر هم پکې وایم 009 218 498 00971 502185 496 00 20971 502185 496 په دریم ځل مې په دې وکړو چا نه لیکلی چې په اسانتیا ورته راځي دا میسج ورته ورکوم چې همیشه مثبت اوسېږئ او چې سم کوئ نو همیشه کوشش کوئ چې هغې کې اول د الله د مخلوق خیر ګورئ ځکه چې د دنیا پانی ده او چې کله ته د الله د مخلوق لپاره مثبت سوچ کې او هر کار تکې نه الله تعالی پاک تعالی کامیابی درکړي بای کبیر ریسټورانټ کې چې کوم پروګرام دا رفیق او طارق شیر چې کوم د پراپرټي په سیستم باندې جوړ کړی ډېر یو ښایسته او ډېر یو مخکې پروګرام روان ده الحمدلله ډېر په تیزۍ سره روان ده که هغه دوبۍ دفتر ده که هغه د کابل دفتر ده که د پاکستان پېښور دفتر ده نو دا ډېر په تیزۍ سره روان ده ما خپله په کابل نه چې دا په کندهار کې هم انویسټمنټ ورسره کړی دوبۍ کې مې هم ورسره کړی اوس غواړم چې په پاکستان کې دلته ډېر ځایونه مې ورسره ټارګېټ کړي دي او ما ته ښودلي هم دي انشاءالله تعالی هغې کې به مې انویسټمنټ ورسره کوم او اراده مې ډېره ده نو باید موږ دوی سره اوږه په اوږه ودرېږو ولې په دې چې دوی ډېر زیات یو کوشش کړی د ځوانانو لپاره او دغه ځوانان ورو ورو راوچتوي دوی هغه که د افغانستان لپاره دی که د پاکستان لپاره دی نو ډېر زیات د ځوانان د کاروبار ته هڅه کوي نور پراپرټي د کاروبارونو لیول چې کوم دا ډېر یو ښایسته سیستم باندې روان کړی ده که هغه په دفتر کې اوس زما د افغانستان لپاره دته ضرورت نه چې دا هغه کړی وای انویسټمنټ کړی وای یا دفتر هلته کلاو کړی وای خو دا د ما د افغانستان لپاره د لخوا نه یو ډېره ګټه ده ولې په دې چې هلته د ما د افغانستان خپل بچیان چې دي هغه هلته خپله دفتر کې هم دي که منشیان دي که نور کاریګر دي خو دفتر د ده ده او پراپرټي هغه کوي نو کار هغه پکې کوي دلته هم دا دفتر کې چې کوم کسان دي داسې وکړو که نه ضرورت نه لري دی دا په دوبۍ کې به ناست هغه به کولی شي خو ضرورت نه لري ولې دا په دې لپاره کوي چې دغه خلکو ته د بچیانو ته د کشر ته فایده ورسیږي او دغه خلک په کاروبار باندې مصروفه کړي ماشاءالله سعودي وګوره دوبۍ وګوره کندهار وګوره افغانستان وګوره پېښور وګوره له دې نه مخکې به هم دوی تګ کوي اراده لري دوی ډېره غټه غټه اراده لري ولې په دې چې زه ورسره ناست یم دوی سره چې ما کومې خبرې کړي نو دوی سوچ ډېر زیات یو ښایسته سوچ دی پښتنو لپاره حتی د ټولو افغانانو لپاره د ټولو ملکونو لپاره ډېر یو ښایسته سوچ دی او ډېر یو ښایسته فکر روان کړی ډېر زیات بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول خو ستاسو ډېره مننه شکریه چې تاسو راغلی او زموږ نه دا کوریج کوئ زه وادل اسریا پراپرټیز جنرال منیجر د دوبۍ سعودي عرب افغانستان پاکستان اکبر علي مې نوم دی
بونیر سیمې سره تعلق لرم. زه به دغه یوه خبره وکړم زموږ واد الاسریا پراپرټیز دوبۍ چې ده د دې مین برانچ په امارات کې دی. امارات کې چې څومره هم زموږ سټیټ دي دوبۍ، اجمان، شارجه، پای کې موږ کار کوو. دغه نه علاوه په سعودي عرب کې زموږ برانچ دی، افغانستان کې دی. چونکې موږ انټرویو ریکارډ کوو په پاکستان کې، نو پاکستان کې زموږ واد الاسریا پراپرټیز کم په رنګ روډ باندې د کبیر ریسټورانټ سره خواته زموږ افیس دی او الحمدلله نن زموږ شو هم د دغه حوالې سره وه، ډېره کامیاب وشوه. زه خپلو ټولو پښتنو شکریا ادا کوم. د دې برانچ زموږ یو مقصد دی چې موږ هلته په اورسیز پاکستانیانو به موږ ته بار بار راتلو، هغوی خواهشمن وو چې موږ په خپل پیښور کې یا په KPK کې انویسټمنټ وکړو، خو هغوی ته به هغه شیزونه راتلي چې یاره دوکې دي، دا دي او هغه دي. نو هغوی موږ ته سپیشل ریکویسټ وکړو چې تاسو موږ دپاره یو برانچ کولاو کوئ. نو د هغې نه وروستو زموږ ټیم کې ناست د واد الاسریا او موږ په دې باندې اماده شو چې موږ په پیښور کې خپل برانچ کولاو کو. د دې ځای د خلکو دپاره چې کم انویسټمنټ کول غواړي په KPK کې او سپیشلی د خپل اورسیز پاکستانیانو دپاره، پښتنو دپاره چې زموږ ټیم به دلته موجود انشاءالله، انټرنیشنلی ایکسپیرینس ټیم به موجودي او دغه یو ډاډګیرنه ټولو پښتنو ته ورکوم چې انشاءالله تاسو را به فیر حساب کتابي انصاف سره او کلیر کټ څه دوکش وکړو په دې کې نه انشاءالله. زما نوم آصف خان دی، زه منیجنګ ډایرکټر یم د واد الاسریا پراپرټیز پېښور افیس نه. تاسو خبر وکړله واد الاسریا مقصد څه دی او څه کوي. واد الاسریا پراپرټیز خپل د سفر آغاز د دوبۍ نه کړی او نن الحمدلله زمونږ په 4 ډیفرنٹ کنټریز کې برانچز دي. یو برانچ زمونږ په سعودي عرب کې دی ریاض کې، بل برانچ زمونږ په پاکستان خیبر پختونخوا پېښور کې دی او څلورم برانچ زمونږ په افغانستان کې دی. واد الاسریا پراپرټیز څنګه د نوم نه ظاهره ده چې دا د ریل اسټیټ پراپرټي کې کار کوي. دې پراپرټي کې چې څومره د پراپرټي ریلیټډ خدمات دي هغه مونږ انجام کوو، خلکو ته پرووایډ کوو او په ډور سټیپ باندې. غرض دا دی چې لکه د پراپرټي نوم سړی واخلي نو تاسو ته پته ده چې خلک وایي په ذهن کې یو کوېسچن راشي چې یاره به آیا د دوی په ترو باندې انویسټمنټ وکړم که ونه کړم، ښه به وي که به نه وي. واد الاسریا پراپرټیز د خپل کلاینټ سره چې کوم ریلیشنشپ دی هغه د ټرست په بنیاد باندې جوړ شوی دی. هغوی چې څومره هم د پراپرټي ریلیټډ سروسز دي هغه هغوی ته موږ پرووایډ کوو. که هغه په دې مختلف 4 لوکیشنز باندې کوم چې تاسو ته ما د افیسز وي په دې باندې په دې کې زمونږ رونه موجود وي، که هغه پاکستاني وي که هغه اورسیز وي، هغوی ته مونږ د دې هغه سروسز پرووایډ کوو د پراپرټي ریلیټډ چې په کوم ځای کې هم د انویسټمنټ خواهشمند دي. دې نه علاوه زموږ چې کوم اورسیز پاکستانیز دي میډل ایسټ کې ناست دي، یورپ کې دي، امریکا کې دي، داسې دي چې هغوی زموږ سره رابطې کوي او د خپل ملک سره هغه خوږ دی او هغوی کې چې کوم دی نو په پاکستان کې انویسټمنټ کول غواړي، فنډز یې ورسره، فاینانس یې ورسره، خو هغوی ته هغه ریلایبل پلیټفارم نه میلاویږي، هغه ټرسټ وردي پلیټفارم نه میلاویږي چې پای باندې هغوی ټرسټ وکړي او هغوی پای کې انویسټمنټ وکړي. هغوی دپاره مونږ چې کوم دی نو د خپل افیسز په ډیفرنٹ لوکیشن باندې پرانیستي دي چې مونږ هغوی ته په ډور سټیپ باندې او ایزي ایکسس باندې